دواړه رونه نه د دې پلار مړ شوی زما پلار شته دی مور مې شته دی مور دې هم شته دی نو دا ټایم څنګه کباړ راټولوي دا خو ناوخته شپه ده رشید او ماجد دواړو ته وایم زما لوی کور دی او هیڅوک هم پکې نشته که تاسو چټي په سړکونو شپې کوئ که نه کور ته روان یو اورې نو کور ته خو دې زه داسې نه پرېږدم کور ته به دې زه اوس ګاډي کې کښېنوم او پلار به دې راوباسم پلار ته به دې ګېټ وم هغه نه به زه تپوس کوم چې دا ولې په دې ټایم ګرځي کور دې کوم ځای کې دی بچیه اورې کور دې کوم ځای کې دی ګلبرګ کې ګلبرګ کې اوسې دوی سره ولاړ شي له خانجي د سیساب چې دا ځای ایریا داسې ده چې دا د خوشو تشو ځای دی مطلب دا به سهار راوتې صحیح شو د الله ته وګوره دا اوس د شپې 12 بجې دی ویل څه کې ته څه پسې ګرځې مطلب او ولې د کور نه راتښتېدلې کور کې رانه ډېر پیسې غواړي ځکه او شپه به دې چېرته کوله شپه مې هلته هغه ځای کې کوله چا سره بچي پوډریان سره پوډریانو سره شپه به دې پوډریانو سره کوله او نشي خو به دې نه کولې پوډریانو سره کوله به مې ته سرګټ به مې څکله کوله پوډریان غلطه خبرې غلطې خبرې به کولې راواله اورې زه راغلم څه کوې لکه کور ته روانې کور دې چېرته دی موتیا کې او څه نه چېرته نه رالې اوس کباړ لا ټولو زه کور ته کباړ د ورځې تاسو سره خو څه نشته زه ځو که نه کور ته بس مور او پلار هم ژوندي دي تاسو دواړه رونه نه د دې پلار مړ شوی زما پلار شته دی مور مې شته دی مور دې هم شته دی نو دا ټایم څنګه کباړ راټولوي دا خو ناوخته شپه ده بس ځو که نه کور ته روټۍ هم خوړلې نه نه هم نه خوړلې کور کې به وخورو تا خوړلې کور کې به وخورو تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ د نوتیا نه مړه نوتیې نه یئ صحیح خبرې وکړئ د نوتیا یم څنګه نوتیا صحیح خبرې وکړئ صحیح نوتیا یم د پنډۍ نه راغلي یئ تاسو نه راځه مونږ تاسو ته نو په دې ټایم تاسو کوئ څه دلته کې کور ته روان یو کور ته نه کولم څه ستاسو سرکاري ډیوټي ده هسپتال کې یئ تاسو خو دغه هم نشته که نه څنګه کباړ راغلو ګورې مورې هم در سره نشته تاسو کباړ پسې کې راټول درې څلور ګنټې وشوه چې والا دوکان کې ناست خې دوی وخته کې تشي کړي سرګټي مرګټي بیوالي دوی هم کوي نشه ظاهره خبره ده راځي زموږ د مخامخ جن نشور دی مال راځي مخامخ وګور مو هوس دی خو دا کوم ستا واورېدل ډایرکټ تا لراغلم چې څو پکچر ورسره نه دوی درځي زما دوی هم خبره نشه کوي بچو نه ما بیخي نشه نه ای کوم بچو خو خیر دا فلمونه خو ګوري دغه مطلب هوټلې دي دغه ته ماجد او ستا څه نوم دی زما رشیده رشید او ماجد دواړو ته وایم زما لوی کور دی او هیڅوک هم پکې نشته که تاسو چټي په سړکونو شپې کوئ که نه کور ته روان یو اورې نو کور ته خو دې زه داسې نه پرېږدم کور ته به دې زه اوس ګاډي کې کښېنوم او پلار به دې راوباسم پلار ته به دې ګېټ وم هغه نه به زه تپوس کوم چې دا ولې په دې ټایم ګرځي کور دې کوم ځای کې دی بچیه اورې کور دې کوم ځای کې دی ګلبرګ کې ګلبرګ کې اوسې دوی سره ولاړ شي کور ته به دې ورسې صحیح ده که نه همداسې خو دې نه پرېږدو ته څنګه په دې ټایم ګرځې دا ولې دا ولې دا ټایم ته وګوره ته څنګه ګرځې 12 بجې ته 12 بجې دي ته بار ګرځي د شپې او بس کور زمون کور او څه ټایم راوته د کور نه ته کور نه څه ټایم 10 بجې سهار 10 بجې سکول نه وای نه هسې کو شاهد بھائی دا به ګاډي کې کښېنو د ده پلاران روباسو د ټولو نه اهم میسج عوامو ته دا دی چې ولې ړانده یئ په راوړو سره پوهېږئ دا وګوره که نه نشهیي سره به ګورو دا وګوره دا د عمر ته وګوره او راځئ کوم ځای د ایریا خیبر بازار دی راځئ بچې راځئ او جی او دا ماشومان روزانه راځي دلته جی او دا روزانه راځي سهار راځي او ماښام ځي ماښام ګرځي د شپې په دې پټبارونو کې نه دوی درو خو به نه وي نه جي نه دا ګرځي مړه دا سهار له 11 بجې راوځي بل خانجي د سیساب چې دا ځای ایریا داسې ده چې دا د خوشو تشو ځای دی مطلب دا به سهار راوتې صحیح شو د الله ته وګوره دا اوس د شپې 12 بجې دی ویل څه کې ته څه پسې ګرځې مطلب مدرسه نشته جماعت نشته دغه نشته ظاهره خبره دا خو ټول د پوډرینو د چرسیانو ځای دی مطلب دا سهار 11 12 بجې 10 بجې به راوتې دا 11 12 بجې دا ټیم تپوس ته وکړه چې ته څه پسې راغلی او څه کې قدرمنو ماشومان به تاسو ګورئ د شپې 12 بجې دي
دی وایي چې کور ته روان یو کباړ هم راټولو نو د خپل ماشوم خیال ساتئ تپوس یې کوو چې دا ټایم د شپې 12 بجې دی بار ګرځي بچی د چېرته دی هم د دې وخت نه کم ځای چې دی نو دا بالکل مرکز دی د لوپرۍ د نشیانو مرکز دی دلته موږ راغلي یو پوډریانو پسې دا چې د هر چا بچي په سکرین مخکاري تاسو ته د دې بچو مخنیوی په خپله وکړئ د دوی ژوند په خپله بچ وساتئ دلته به له ده نه څه جوړېږي نشې به دې جوړېږي زندګیانې به بربادېږي او هسې هم د دوی زندګي تباه ده چې دا سهار د کوره راوځي او د شپې 12 بجو پورې دلته ګرځي نو دا بچی په امن نه دی برباد دی د دې دغه مور او پلار ته هم زه یم نورو ته هم وایم کوم چې دا پروګرام ګوري خپلو بچو حفاظت په خپله وکړئ تاسو څه ویل غواړئ طارق شاه بھائی یاره چې موږ خو تا ته پته ده د عوامو ته هم پته ده چې موږ خو دلته د نشیانو پسې راوتي یو موږ وایو چې یاره څوک علاج کول غواړي چې بوځو ورله خپل سنټر کې علاج وکړو خو دا یو څو ورځې مخکې ما ته چا ویلي وایي یاره په دې صدر کې ماشومان دي او لاوارثه دي څوک یې نشته دی نو دا خو تاسو کتی شئ چې یاره مطلب دا رالویږي خو ما دپاره غضب جوړیږي که نه چې سبا دی په نشه راووړي نو دی به څه جوړیږي دی مستقبل سوچ کولی شوز دی خو ډایرکټ چې دا کم ځای کې اوړي راوړي دا خو ډایرکټ بس دی خو د ده زه داسې نه پرېږدم دا زما ذمہواري ده دا د شاهد صاحب ذمہواري ده د تر پلاره پورې به رسو کله چې یو سړی وایي چې زه خدمت کوم خدمت داسې نه دي چې ما دنه په سکرین باندې ویډیو کو زه ویډیو اپلوډ کوم شاهد صاحب او دا په ځای پرېږدم د ده به تر پلاره پورې ورځو پلار به یې راوباسو د ده د پلار نه به ته دا پوښتنه کې چې تا دا بچی راوړی دی دا ته همداسې پرېښی دی ولې د دې به څوک ذمہواري دا زما معاشره خرابوي زما کلچر بدنامۍ ده چې پلار یې روزي موږ به ترې دغه والو تپوسونه به ترې وکړو که پلار یې رو نه نو ظاهره خبره د لاوارثه دي هم هسپتال ته به یې بوځو د دې مثال خو چې کوم دی د وړو جینکو دی او په دې معاشره کې خو زناور اوسېږي انسانان خو نشته دی هر رنګه شرمخان شته چې دا خوړی شي بالکل قدرمنو دوی به بوځو د دوی کور ته د دوی مور او پلار سره به هم خبرې کوو چې ستا بچی د شپې 12 بجې بار څه کې راځي موږ سره اوسئ دوی له لږې اوبه کښېږدئ چې اوبه ګرمې شي راځئ دلته ها دلته راځئ دلته کښېنئ دواړه راځئ راځئ کښېنه دلته بره کښېنه بره کښېنه دلته جوخته سره کښېنه دلته کښېنه جوخ راشه دلته کښېنه د سر دلته کښېنه جوخ کښېنه یخني دې جوړه ډېره کېږي که نه هیټر ته به اوس کښېنې تا خو اول دروغ وی چې زما کور د کور ته شپې لازم دروغ دی ولې وی د څونه ورځو نه ته د کور نه راتښتېدلی زما یو میاشت کېږي یو میاشتې کېږي تیزې خبرې کو بچي او ولې د کور نه راتښتېدلی کور کې رانه ډېر پیسې غواړي ځکه پیسې درنه غواړي څوک یې درنه غواړي بچې نیا مې نیا یې درنه غواړي مور او پلار دې ژوندي دي پلار مې مړ دی مور مې شته مور دې شته او ته مور پسې نه خفه کېږې بچې مور راپسې نه خفه کېږي نو زه څه وکړم نو مور به درپسې ولې نه خفه د هغې به درپسې ډېر سوری شوي نو هغې ته څه پته ده چې ته په کوم ځای کې او دلته به دې څه کول په دې بازار کې دلته به کباړ ټولولو تیزې خبرې کباړ به دې راټولول او شپه به دې چېرته کوله شپه به مې هلته هغه ځای کې کوله چا سره بچې پوډریانو سره پوډریانو سره شپه به دې پوډریانو سره کوله او نشې خو به دې نه کولې پوډریانو سره کولې به مې ته سګرټ به مې څکل سګرټ به څکل چا به در باندې څکل پوډریانو به در باندې څکل او نور خو به څه غلطې خبرې نه کولې کولې به درته ګوره دا عمر ستا د کور نه راتښتېدو چې ته د کور نه تښتېدلی تا پسې به د مور لوس ورې او ته یې مور به راپسې نه خفه کېده او ستا څونه وخت شو زوی چې د کور نه راتښتېدلی 20 ورځې ته به چېرته وده کېدلې پوډریانو سره تا به هم نشې کولې هغه موږ له ویل سګرټ وڅښه سګرټ او څونه ورځې دې وشوې د کور نه راتښتېدلو 20 ورځې او روزانه به در باندې سګرټ څکل او هلته به پراته وي په دې یخنۍ کې
نور خبر ته چا څه خبرې نه کولې کوله پوره نه غلطه خبرې غلطې خبرې به کولې او ستا مور او پلار ژوندي دي نو تا ته مور او پلار نه یادېږي مور مې یادېږي خو پلار مې نه پلار دې نه یادېږي پلار دې درته ولې نه یادېږي هغه هر ځای کې ما ګیرې ووهي مې وخی دی نو پلار دې بچي پلار خو وخی که نه خپل بچي بل څوک دې نه وخی پلار دې که تا ته پته تا پسې به د مور او پلار څومره خپه چې ته د کور راغلی ډېر ورځې کې 6 ورځې او بیا په دې عمر کې ته په نشو ککړ شوې صرف سیګرټ څکم صرف سیګرټ څکې قدرمنو دا پاک ماشومان دي د کور را تښتېدلي دي دا یو ماشوم وایي چې پلار به وخلم او دا بل وایي چې نیا به رانه پیسې ډېرې غوښتلې دا خو ماشومان دي بیا د پېښور په ښار کې په دغه بازار کې د شپې 12 بجې بنګ پوډریانو پسې ورغلي وو چاپه مو پې دوی په ګوتو راغلل را روانو په یو لار کې وی چې کور ته ځو چې بیا م راوخېجول نو کور هم نو دروغې وې په دې عمر کې دوی نشې کوي ولې کوي مستقبل تباہ و برباد شي دا عمر د دوی د نشو تماشو نه دی بیا په دې کې اخلاق ویلفر فاونډیشن طارق شاه به چې کوم دی دوی تم زه داد ورکومه چې نن د یو 2 ماشومانو زندگی د دوی د کبله بچ شوله دلته رالل نور خصمانه به دوی کوي د طارق شاه به نمبر به تاسو ته په سکرین ښکاري چې د دې ماشومانو کم وارثان د دوی سره رابطه کولی شي دلته راتلی شي د خپل ماشومان ترلاسه کې هغه مور او پلار ته نصیحت کوم چې بچي په سپېړه مه یاروئ په تربیت یې ویاروئ ځکه چې د سپېړې انجام دا دی نن بچې د کوره بار په یو داسې ښار کې د رنګینو په ښار کې په نشو کې مبتلا پراته په کوم ځای کې وجي د پوډریانو سره ژوند کولو د هغه پوډریانو د کبله دوی په نشو رامخته شو طارق شاه بھائی تاسو څه میسج ورکول غواړئ یو جهان مننه شاهد صاحب لکه هلته خلکو مو لیده چې مونږ راغلي پوډریانو پسې یو خو چې دا م وکته نو والله چې داسې حق حیران لاړو یار چې زمونږ دا معاشره مونږ به څنګه ترقي وکړو مونږ به څنګه ترقي وکړو چې دا ماشوم رالویږي سبا به ما نه د ده تپوس کېږي د ده تپوس به ما نه کېږي چې تا سنټر ویستی دی ته پکې د پوډري علاج نه کې زه به د کم پوډري علاج کوم زه به د کم ما ته خو نه پنډونه راځي نه نور داسې څه خبرې دي دا چې ما ته رالویږي او په نشو ککړ کېږي دا خو د دین بوزغلی دی دا پکار دی چې دین طرف ته ووړي چې دې خلکو ته ښه خبرې خول شروع کړي دا چې رالویږي د دې ذمهوار څوک دی د دې ذمهوار زه یم دا نشته د ده پلار او مور ذمهوار نه د دې ذمهوار زه یم چې زه په دې روډ ګرځم دا هغه ملګرو ته ویم چې مونږ ټول د دې ذمهواران یو هوټلونو والل ته شاهد صاحب تاسو یو پیغام ورکړئ چې داسې خلکو له مطلب سهولت مه ورکوئ چې تاسو د شپې دومره ماشوم درشي تاسو دله روټۍ ورکئ چای ورکئ او د خپل کور هیر کړي خپل خواږه مور او پلار هیر کړي او دا د دې عمرونه دي دا شپه دا ته لږ سوچ وکړه زما ذهن ورته کار پرېښی دی چې زه په دې ووایم څه په دومره عمر کې به مونږ پرتوګ نه اچولو شاهد صاحب لا دومره کور نه بهر شپه کول او دا غټې د ځان نه مشرې خبرې کول دا خو ډېر زیات سخت کار دی ستا کور کې ستا بچی شته دی چې هغه بهر شپه وکړي ته به په کټ کې خوب وکړي بس دغه پیغام مې دی خلکو ته چې چېرته هم داسې ماشومان وینئ لس نیولي بوځئ ترغې ځان سره ساتئ میډیا والا ما ته رنګ کوئ زه به شاهد صاحب درله راغواړم زه به درولم زه به ستاسو اواز اوچتوم خو دې خلکو نه مه رستو کېږئ چې دا خپل مور او پلار ته رسوئ او مور او پلار ته په سخته وایئ چې یوازې بچی راوړه نه دي د هغه د مستقبل سوچ هم پکار دی دغه خبرې دي شاهد صاحب بالکل قدرمنو په دغه ښار کې به ډېرو ځوانانو دا ماشومان کتلي چې د پوډریانو په منځ کې به دوی وده کېدل او هغوی په نشه مبتلا کړل نو هغه خلکو ته هم زه دا وایم چې ستاسو بچیم دی په کورونو کې داسې ماشومان وینئ د هغې لټونو کوي دا څوک دی ولې دلته شپې کوي کور یې چېرته دی دغه خپل مور او پلار ته ورسوي په دې ماشومانو پسې به یقینا د دوی د میندو
پزړونو کې سورو شي په جړه جړه به ځان وجلی چې زما بچي بچرتي بیا هم درته ویم په سکرین د اخلاق ویلفر فاونډیشن نمبر ښکاری راشي خپل ماشومان ترلاسه کوي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازه راکړي د الله پامان کوبه ګرمي شي چې دوی له خپې وینځو او کنه چې دی مطلب دا ماحول ته رسمل دا جرابي وباسي دا جرابي وباسي غندونه غوبه ګرمي دي او راپاس یاله بچی شم شو کوټونو وباسي خپاک بوله شي یریږي مو راځي اگر پوره په منځ کې دی اوس ورته ځان غره سپګي خونی درکتلی طارق سره د دومره د ما مشر زوی دی نجیب الله نامې ده او یقین وکړه چې 2 منټه بار نه پریږدم برش پنی برش راواله پورې حضرت دا وګورم او ته د نیا نه خپایم د کور را تختیدلې هي ستا په 60 صابون و او خو ورو دو ګورځانه مې خپوته